حسیب الله پسې اخر عاقب جاوید کال کړی دی او یو کیمپ ته راغوستلی کوم کیمپ ته راغوسته دی څه امید یې ورله ورکړی دی آیا حسیب الله به راتلونکي ټایم کې د پاکستان ټیم کې شامل شي که نه د حسیب الله د لندن تلو حوالې سره د انګلینډ ټیم کې شاملېدو حوالې سره چې کوم خبرونه در سره هم په دې ویډیو کې شریکوم په هغې باندې هلې ډیټیل سره ما یو ویلاګ جوړ کړی هم خو په دې ویډیو کې به ډیټیل سره خبره کوو عاقب جاوید دوباره راغوسته دی د پاکستان کیمپ ته کوم کیمپ ته راغوسته ټول نه پهله خو په دې خبره کوو یو څو ورځو داسې په سوشل میډیا باندې دا خبره ډیره زیاته زیرګرد شوه چې حسیب الله خان صاحب چې کوم دی لندن ته ځي انګلینډ کې خپل کرکټ کنټینیو ساتي هلته به لیګ وغیره هلته به کاونټي کرکټ کوي او د انګلینډ ټیم کې به ځان ته چارج ګوري خو چې هغې کې بیا هیڅ قسم حقیقت نو ځکه حسیب الله خان په خپله انسټاګرام سټوري باندې دا شریکه کړې وه چې زه انګلینډ ته صرف هلته چې زما کم سپانسرشپ ډیل دی هغې دپاره ځم او هلته صرف کاونټي کرکټ دپاره ځم هلته زه پرمننټ نه پاتې کېږم او زه د پاکستان نه پرمننټ نه ځم چې زه پاکستان سره زه اوس هم پر امید یم چې زه به د پاکستان ریپرزنټیشن کوم زه به پاکستان د ټیم د طرفې لوبه کوم دا حسیب الله خان بیا دې خبرې پوره وضاحت جاری کو چې یعنی زه انګلینډ ته ځم خو هلته د خپل چې کوم زما کانټریکټس دي یا سپانسرشپس دي هغې دپاره ځم کاونټي دپاره ځم پرمننټ زه پاکستان کرکټ بورډ سره زما لارې یا زما پوله پټې زه هغې پاکستان کرکټ بورډ سره نه بیلوم واپس پر اعظم نو اوس عاقب جاوید چې کوم دی حسیب الله خان راغوستی دی یو کیمپ ته یو تربیتي کیمپ له دا تربیتي کیمپ چې کوم دی دا نه د پاکستان د انټرنیشنل ټیم دی نه د انډر 19 دی نه د پاکستان شاهین لوبډلې دی نه د پاکستان د ای لوبډلې دی دا یو داسې تربیتي کیمپ دی چې دی کې ډومیسټک کې څومره هم ښه کلاډیان دي په ډومیسټک کې ښه پرفارمنس یې ورکړی د هغې دپاره پاکستان کرکټ بورډ یو بیل کیمپ لګولی دی چې هغې سره پریکټس کېږي هغې سره کوچز لګیا وي محنت مشقت ورسره کوي نو هغه کیمپ دی عاقب جاوید چې کوم دی حسیب الله راوستی جی اوس حسیب الله د پاکستان په T20 ټیم کې یا ون ډے ټیم کې ولې نه سلیکټ کیږي نو دې حوالې سره هم زما خیال چې دا یو فالز ریومرز دي یو غلط خبر ده چې په سوشل میډیا شریک دی چې حسیب الله د استرالیا په دوره کې د هغه چې کوم رویه وه هغه ټیک نه وه نو د خرابې رویې په وجه باندې حسیب الله د استرالیا دورې نه پس د ټیم نه ډراپ شوی دی چونکې دی کې هیڅ قسم حقیقت داسې نشته ځکه حسیب الله یو ډېر کول هلک دی یو ډېر ښه هلک دی هغې د رویې څه ایشو به هغه سره نه وي هغه څه بدماشي نه کوي یا څه داسې غلطې خبرې نه کوي نو پته لګي چې دا هلک ښه هلک دی نو دغه د رویې خبره چې کوم نه دا ماله غلطه ښکاري چې د رویې خرابې رویې په وجه د ټیم نه ډراپ شوی چونکې البته استرالیا کې د پاکستان کرکټ ټیم څه کلاډیان منع شوي وو بلکې PCB منع کړي چې تاسو به کراوډ سره نه ملاویږئ ځکه هلته په استرالیا کې پاکستاني کراوډ هم چې هغې کې بیا چې کله یو کلاډي کراوډ سره داسې په اسانه ملاویږي نو بیا هلته د فکسینګ خطرات ډېر زیات شي نو هغې کې حسیب الله هم شامل و چې حسیب الله ته هم پاکستان کرکټ بورډ له طرفې دا انسټرکشنز ملو شو چې کراوډ سره به نه ملاویږي فین کرکټ فین سره به په بونډرۍ یا عمده صحیح سره به انټراکشن نه کوي نو خیر دا اپډیټس په دې ویډیو کې حسیب الله تربیتي کیمپ ته راغوستی دی خو ټیم کې شاملېدو لا اوس هم لرې لرې پورې چانس نه ښکاري جي